جهران ورته وایم چې ان شاء الله وزیر اعلی به دغه پرویز خټکي گورنر به دغه محمود خاني د حمید سیال صاحب شکریہ ادا کوم چې د ډایرکټ په ډایرکټ په موږ اعتماد وکړو او زموږ سره شامل شو نو د شکریہ ادا کوو ان شاء الله موږ به سشانه بشانه یو په کوم ځای کې چې د خوله توی کېده هلته به زموږ اینه توی کېږي ان شاء الله موږ لاس ورکړی دي ورونو تاسو ته پته ده چې په دې علاقه امپیګان امینګان وزیران منستران دا ټول تیر شو همدا وعدې کوي لکه نن چې زه تاسو ته په دې باندې ولاړ یم او هغه چې هلته ورسي بیا دا وعدې د هغه نه هېري تاسو ته به دا وعدې دلته امپیم کړي دا به هم درته ویلي چې زه تاسو له ګراونډ جوړوم دا به هم تاسو ته ویلي چې دلته تاسو له چې کوم دی نو سټیډیم جوړوم دا به هم دلته تاسو ته ایمینې صاحب هم دا خبره کړې دلته به تاسو ته ډېرو خلکو دا خبرې کړي خو چا هم ګوره دې سیزنالو ته ورکړې توجه هېچا هم دا خبره نه ده کړې او دلته تاسو ګورئ چې یو پارټي داسې وه چې هغه خو راغلې په دې خبره باندې وه چې یاره زه به ګراونډونه جوړوم زه به هلکانو له چې کوم دی نو د انټرټینمنټ سوګونه ورکوم پارکونه به جوړوم خو تاسو وکتل او د دې نه وروستو چې کوم دی د بلې یو پارټۍ تاسو به هم کتلي چې امپیه راغلی و هر قسم شی خلک تېر شوي دي دلته د وعدو باندې په وعدو خبره تېره شوې ده او 5 کاله بعد بیا راځي تاسو ته دلته بیا ودرېږي ورونو تاسو ته بیا ودرېږي او بیا درته دا وعدې کوي نو زه دا وایم چې ازمېلې خلک 10 ځل نازمي یو ځل یې وازمي 2 ځل یې وازمي بیا یې ریجکټ کړي نو تاسو دا خلک ریجکټ کړئ زه تاسو ته دا سوال کوم نوي خلک راولئ او که تاسو نوي کسان راوسته نو زه تاسو ته دا یو وعده کوم چې زما که چېرته هم انشاءالله ستاسو په کوششونو باندې دغه اسمبلۍ ته زه ورسېدم او هلته ستاسو په دې ووټ باندې ورسېدم نو دا واده سماجیګر دی کوم که هغو ما له ګراونډ نه راکړو خپل پټۍ خرڅوم تاسو له ګراونډ وم هغه به ماله نه راکوي هغه به ماله نه راکوي خو زه به دلته انشاءالله تاسو ته وایم په معیارو کې زما څه دومره ځګی شته دومره ځمکه راسه شته دی چې تاسو به مې ګراونډ شم جوړولی خو تاسو هلته نه ورسوم خلک به وعدې کوي خو دا وعده به نه چا به درسه دا وعده نه کړي که وم رسولم انشاءالله به دا به کوم څوک به تاسو له دا نه درکوي دا رسه زه په دې کې وعده کوم بله یو خبره دا کوم ورونو دلته بعضې خلک په بعضې خلکو پسې خبرې کوي زه خو د چا مشر یادول نه غواړم دا مې دغه نه دي اصول نه دي چې زه د چا په مشر پسې غلطه خبره وکړم زه د چا مشر غلط یاد کړم خو زه هغه ته دا وارننګ ورکوم او هغه ته دا وایم که دا سړی ټیک سړی نه وی پرویز خټک ټیک سړی نه وی نو تا یو ځل د صوبې وزیر اعلی جوړ کړی و په دویم ځل د وزیر دفاع جوړ کړو او ته دا ټیک سړی نه دی نو څنګه ټیک سړی نه و چې تا جوړوو که دا محمود خان ټیک سړی نه وی نو تا ولې د صوبې وزیر اعلی جوړوو زه دا وایم چې دا خوله بنده وساته دا خوله دې بنده وساته ستا د پټۍ نه چې څوک ځي ستا په کارکردګۍ باندې خبره کوي نو ته به په هغه پسې غلطې خبرې کوې او چې څه په پټۍ کې وي که دا غلم وي که دا ډاکوم وي دا ښه سړی دی دا هر قسم چې څه کوي نو هغه ښه سړی دی زه دا وایم چې دا خبرې نورې ونه کړی شي دا خبره زه د دې نه وارننګ ورکوم که بله ورځ هم چا غلطه خبره وکړله نو ټیک ټاک به یې غلطه خبره بیا په مشر پسې کوم بیا څوک ګورم چې هغه زما جواب شي کولی دا دې وکړي زه دا وایم وروڼو تاسو ته مې دا درخواست دی انشاءالله زمونږ حکومت به راځي دا درته وایم دا مازدیګر دی واورئ ټول غمازانو رقیبانو ته دا خبره کوم په جهران یې ورته وایم چې انشاءالله وزیر اعلی به دغه پرویز خټکي ګورنر به دغه محمود خاني او یقینا نن ډېره د خوشحالۍ خبره ده موږ وکتل چې په ګڼ تعداد باندې ماشومان نن موجود دي او دا ستاسو د نوجوانانو او د کمیټې والا او د کلیانیانو برکت دی چې نن د دې د نشو تماشونه بچ دي دا تاسو مسؤل کړئ کو تاسو چې دا ګیم نه کولای تاسو نه نو دا ماشومانانو په کوڅو کې دا په خورونو کې دا په پټو کې په پولو باندې بیا به تاش کولای بیا به نشه تماشې کولای دا تاسو برکت دی او زه یقینا تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو دا ماشومان مسؤل کړی دي